أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعلموا بوه شيء أنما بشك خبر داد بلندا الحياة الدنيا جوند الدنيا لعب لوبدا ولهو تماشدا وزينة خائست وتفاخر او فخر کول دی دا څلور علماء چې د دنیا باندې تقسیم کړي نو دنیا حیثیت بالکل ختم شي تقریبا. دا لوبدا لهو هغه شی ته ویل کیږي چې په تماشې کې پریوځي او مقصد نه دراوړي، غفلت ذریعہ ده. وزینة او خائست وتفاخر او یو بل سره مقابله کول دي په فخر باندې، ما دومره دي تا دومره دي، ما بنگله ده او ما ډېر دي، زما بچی دا ده ستا بچی دا ده. په دې کې دا ټوله دنیا داسې وتی رشي. بینکم استاذ بمنس کې وتکاثر او ډیرواله فی الاموال والاولاد، په مالونو او اولاد کې. د دې مثال څنګه ده؟ نو هغه ته استاد دی هغه قیمت ورغو اوسې مثال باندې ځان کوی کا کمثلی پشان غیسین د باران ده عجب الکفار چې خوشالۍ کروندګر زمیندار بارانو شینو زمیندار ورته خوشال شي چې فصل کې نباته ازرغونی د هغه فصل د هغه ثم بیا یهیجو هغه وچی فتراه به د بګور هغه مصفر چې تک زیړ ده ثم بیا یکون شی هغه حطوا ما رزا رزا چورا چورا او مغه فصل چې ورځ دوه مخ کې هغه تک شینو بیا مغه رزا رزا ده. همدارنګه د دنیا د دې د خایز د دې دغه فخر کول او مالونه دا به هر څه د کارنګي ختم شي او تا د پاره به هغه نه ورستو هغه پاتې کیږي کم چې په هغه فصل کې دانه وا هغه فصل کې دانه وا هغه به تا د پاتې شي. نو همدارنګه په دې دنیا کې چې کتا نیک عمل کړی وي نو هغه نیک عمل به تا د فائدہ راکړي او دا نور خایز تو بنگلې او دا به ختم شي، دا به ختم شي. وفي الاخرته او باخرت کې عذاب ده شدید سخت ومغفرة او بخندا من الله الله طرفنا ورضوان او رضامندیا د الله تعالی. وما الحیات الدنیا او نه ژوند د دنیا الا مگر متاع الغرور، سامان د دوکي. دا بنده دوکه کیا چي او متاع معنا می تاسو مخکم کړی دا یو بیا ووري د دې لفظي معنا د تیغ نه یا د تبي هغه کپڑا دا چا په پاکي او دا چې کله خرڅای په 1 روپۍ هم څوک نه اخلي او ضرورت دومره ده چې دنه بغیر اډو دویمه روټي پخېږي نه. نو همدغه مثال د دنیا هم ده، دا ضرورت زندگی ده. دومره بخامه غاسلای چې هغه نه بغیر ژوند نه تیریږي، خو مقصد به نه غاړي، مقصد نه ده. دا ضرورت زندگی ده. دې سره وخت راول دي صرف سابقو منډه وهي وړاندې شي مسابقه وکي الى مغفرة بخنه طرف ته من ربکم د خپل رب طرفنا وجنت او جنت طرف ته عرضها چپلنواله د اغه او د معنا می تاسو ته بلم کړي وا چې قیمت د اغه کارد السماء پلنواله د اسمانونو په اسمان والارض او د زمکه ده یا قیمت د اغه په قیمت د اسمان او د زمکه ده دواړه صحیح عامه معنی د پلنواله کړي د مفسرینو. وعدت تیار کړی شوی دی للذین او خلق د پاره امنو چې مؤمنان دي ایمان راوړل دي بالله بالله ورسوله او دغه پیغمبرانو. ذالک دا فضل الله فضل الله دی یؤتیه چې ورکي من هغه چاته یشاء او چې غواړي. والله ولا تعالی ذو الفضل العظیم، خاوند لوی فضل دی. ما اصاب نراسیږي من مصیبت هیڅ یو تکلیف فی الارض بسمکه کې ولا فی انفسکم او نستاسو په خپل ځانونو کې. دا ډېر د اطمینان آیتونه دي. دا یو دوا نرسیږي هیڅ تکلیف هغه چې بسمکه کې تاسو ته ملاو شي یا تاسو په نفسونو کې الا مگر فی کتاب ذالک لشی دی په یو کتاب کې من قبل مخکی ان ادا نبرها چې دا پیدا شي دا مصیبت دین مخکی دالی کله شوی دی په کتابونو کې هغه نه مخکی لیکل دی
ان ذالک اکنندا علی الله بلا تعالی باندې یسیر آسان دی نو ته به پریشان کیګما دا وخت کیدون کېو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي مسلم شریف کی حدیث ده چې الله تعالی نه مدد غواړه او همت مهاروا چې همت هاراو کیو بیا کینی او دا مو وایا چې کدا سی وې نو داسي بوي نو کدا سی وې داسي بوي ځکه چې دا اگر چې کم ده او دا په عربی کې د دې معنی دا لو او پښتو کې موږ ورته وایي کچيري ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دا اگر یعنی دا لو دا کچيري ټکه دا د شیطان د کارونو نه وړمبني لار خلاصون کی دروازه ده دا نور لار خلاصي دا سما وایي بلکې دې په ځای فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو وایي قدر الله وما شاء فعل دا به الله خو خوا څنګه چې خو خوا هغه سی وکړل نو دا اگر مگر یعنی کزت تله نه وي مرشوي بنوي کزت تله نه وي اکسیډنټ شوی بنوي قدمي ویلی نه وي داسې بشي نه وي دا ما وایي دا د شرک ابتدا ده د شیطان د دروازونه لومړنۍ دروازه ده نو دا راځي ولی دا تاسو باندې تکلیفونه نو دا هغه الله تعالی کدی باندې الله موږ پوي کې به تکلیفونه ډېر آسان شي لکای دې د پاره لا تاسو چې تاسو غمونه کوي لکای لا تاسو دې د پاره چې غمجن نشي ځکه چې دا کله یقین برابر وي ایمان دې جوړي مخکنه ته پدې پوي چې الله خو خوا هم د خرګي بکدا بل بنا کدا نو غم کم شي دغه الله په کارونو کې ته غنشي کولای بیا علامه هغه سمانی فاتکم چې لاس نه وتل تاسو وفات کړ تاسو ان تاسو نه لاړل هغه باندې غمجن نشي ولا تفرحوا او خوشاله نشي بما باغا آتاکم چې درکړي دي تاسو ته دغه چې هغه باندې تاسو ته یقین چې الله هر وخت راغستې شي کله وګړي واقعا بخیغه نو دا هغه باندې تاسو به نه غيږي منه او غستري شي باندې خبر کیږي بیا والله ولا تعالی لا يحب من نکي كل مختال هر غرور کون کی فخور او فخر کون کی سرا پزان باندې چې داسې تکړه ما او داسې تکړه ما وغيرها الذين اغكسان يبخلون جغي بخل کوي شمتیا کوي ويأمرون او حکم کوي الناس خلقتا بالبخل د شمتیا کولو ومن يتولى او څوک چې مخواړي فإن الله بس بشکل تعالی هو الغني او مغملدار دی الحمید صفات کړي شوی دی لقد بتحقیق سره ارسلنا موږ را لګلی دي رسولنا پیغمبران خپل بالبينات بواضح نشانو سره وانزلنا موږ را لګلې دي ما هم الكتاب د دوی سره کتاب والميزان او تلد انصاف درې شونه الله تعالی پیغمبرانو سره لګلی دي یو بالبينات واضح دلائل دویم معمول کتاب ان هغه معجزي دغه یوال وغیرہ نور طریقې دویم کتاب او دریم میزان دا درې نازل شوی څه د پاره دي ليقوم الناس دې د پاره چې قائم شي خلق بالقسط په انصاف سره انصاف د پاره دا قانون دی قانون د پاره د الله تعالی کتابي او د هغه د پاره فیصله د پاره به هغه میزانی هغه عدالت وي نو دینه دا معلومه شو چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دا کتاب دا باقاعده کتابي قانون دی دا اجازه په خود دی یونم د فرقان یونم د کتاب فرقان ہے فیصله کوونکې د حق او د باطل په منځ کې وانزلنا امغا رواست ولا الحديد اسبنا فيه چباغه کې باسن جنگ ده شدید سخت و منافع او فیدی للناس خلق د پاره دینه دا معلومه شو چې د میزان د قیام د پاره او د کتاب د حاکمیت د قائمولو د پاره چې د الله ته حاصل ده نو د لپاره د سختی هم ضرورت کې خدل شي دینه بغیر هغه قائميږي نه هغه په جهاد صورت کې چې قائم کی بیا د جهاد نو ورسته د هغه نظام په صورت کې چې هغه او چلای سزا ملو شي مجرم ته او د امن د پاره هغه امن وساتي نو الله فرمایي ما خدا اوس په نارانه ګریم دې د پاره د جنگ سامان دې جنگ سامان تاسو ګورئ د اوس په نظر ټول او بیا دینه علاوه نور فائدې زموږ د گاډي زموږ سایکلې موټرې وغیرہ د څه چې موږ ماشينریانی دي اوس په نظر الله موږ دا پیدا کړی دا موږ دا کړی د خلکو د پاره وليعلم الله او دې د پاره چې معلوم کې الله تعالی من ينصره څوک دې چې مدد وو کې دا هغه ورسوله او پیغمبر د پیغمبرانو دا هغه بالغیب بنلیدلو ان دې اصله سره الله معلومول غواړي چې څوک دې چې د الله تعالی د دین مدد وو کې ان الله بشکل تعالی قوی ذرور دے عزیز او غالب هم دے
ولقد بتحقیق سره رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث ته احمد کې ذکر کړی دی هغه ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه د قیامت نمخ کې الله تعالی ما ته تور راکړی د استولې مزل د قیامت نمخ کې اخرنه پیغمبر او تور راکړی شوی د ما ته د لپاره چې زه خلق په دې باندې مجبور کما داسې نظام را علماء چې هغه کې خلق عبادت کوي او عبادت آسان شي خلقو لپاره ولقد بتحقیق سره ارسلنا را لګلی دی مونږه نوح علیہ السلام او ابراهیم علیہ السلام وجعلنا او جوړ کړی دی مونږه فی ذریتهما د دې ډول په اولاد کې النبوة پیغمبري والکتاب او کتاب فمنهم بزنا ددوینا مهتدن لار مندون کی دی وکثیر او ډیر منهم ددوینا فاسقون فرمان دی ثم بیا قفینا منگرواستول سبل پسیو پسبل علی آثارهم د دې په نشانات باندې د دې په نقش قدم باندې برسولنا پیغمبران خپل وقفینا او په در په مرواستول یو پسبل مراولګل بعیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام وقفینا او منگرواستو عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام زید مریم وآتیناه او موږ ورکړو دته الانجیل وجعلنا او موږ جوړ کړو فی قلوب الذین فزنوا دغه کسانو کې اتبعوه چې پیروي وکړه د عیسی علی السلام رأفتا نرمی ورحمتا او رحمت ورهبانیت او رهبانیت ابتدعوها چې دی په خپل ایجاد کړو هغه رهبانیت طریقه دی په خپل ایجاد کړو او دا طریقه بداوا چې سړی به پکې نیک شو هغه د کورونو نه او د کلی نبوت او چرته بغارونو کې بدنه وته او الته به ویلي عبادت موږ د الله عبادت کو او خلکو ته ملاویدل او روټي خړل او بازارونو کې ګرځیدل او خې کپڑے چول او لمبیدل وغیرہ وغیرہ دا ټول د دنیا کارونه دي او موږ بس نیکان شو او الله تعالی ته عبادت کو نو الله فرمایي دا مانو دي نه خوښ کړي دا دې په خپل ځان لپاره خوښ کړو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رهبانیت نه منع کړی دا د امت لپاره تنهایی بنه کوي تنهایی بنه اختیار وي او سوا د رمضان نه پر رمضان کې هم اخیری اعتکاف لسرځي پاره کې دا صرف تا کال کې ټول لسرځي دي چې کده کې ته تنهایی غواړي ته عبادت کول غواړي دعاګانې کول غواړي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سنت ته پیغمبر علیه السلام د اخیری رمضان کې ټوله مې شوم کړی دي ټوله مې ستم کوي شي او دا غیا سنت دا غلط صورت دي هم کولای شي درې ورځې کولای شي یو ورځې کولای شي دنه کمم کولای شي په نور ورځو کې کولای شي خو بهترین د رمضان دی په دې وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی نور دا چلی په خوا تلوي قدرت لګوا دومره لګوا دا کو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړی دا د عیسایانو طریقه ده نه بازار تروزه خلکو تراشه خلکو بمن تراشه معاشره تراشه باغی کې خلکو نظام قائم کړ ځان تنها کې به د خلکو ته دعوت وسوک ورکړي او دا خلک بیا سمای بسوک او د دې هغه مشکلات ولري او دا بیا څوک کوي چې دا داسې وتختی نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی امت لپاره الله تعالی منع کړی دا منع غوې د پاره مو خو هغه په خپل د ځان د خوښ کړي ولا فرمایي دا بدعات دی په خپل کړي او ابتدعوها دا بدعات په خپل جوړ کړي خو چې دا کم بدعات جوړ کو نو الله فرمایي دائم بیا ستونه رسو ما كتبناها مونږ نو فرض کړي اغا علیهم په دوی باندې الا بتغاء مگر د دوی داسې اوکړل د پاره د لټونی رضوان الله در زمان دی د الله تعالی دا دوی د الله رضا د پاره داسې اوکړه خو فما رعوها نو د هغه هم رعایت ونسات دا کاري مونکلو بیا او بیا به تاسو دا کتابونه پڑھاو کړی د مطالعه عادت چاډیر وی هغه بده دي دا کیسې واقع وغیرہ بیا به کوم باغی کې راهب شو او یا به چتننه وته او مغه بټور نړۍ بیا ګنده هم او بیا داسې ګناهونو کې وو چې البته بیا دا د خدي ورزا او بیا غي بدکاری کوا او د نور کوا دا د غي غلار دي چې بیا جوړ شي او د غلار تقریبا زمونږ په دې امت کې مراغلي او موږ د پیران ټول نزياتي ايو دفاع جبه غوندې دا د پویدو د پاره کومه الله درازي موږ تاسو معافيو کی ما سره احتیاط کومه د لطیفو په نه بیانولو کې بیانو مینه لکه چې کله کله مقصدی خبره د هغه د وجنه خطا شي نو دې لپاره دا چې کله دا کینی ګډ کیو بیا ځانه اوس بسبر جوړ کی او بیا هغه لپاره ټول نصيحت دې زنانه ورته او بیا چې غزنانه وسی هغه الله دې موږ معافيو کی هغه بیا ډیر زیات په بدو او دا عملی تور باندې داسي نه دا صرف دا وایي خبره نه دي دا عموما د اسخاوي عموما اسخاوي دغه چې الله تعالی منع کړی الله تعالی دا کړی
الله تعالی دې موږ ته معاف کړي. بس پرې دا یا بل خبره نه کوو. فآتینا بس موږ ورکړو الذین او کسانو ته آمنو چې ایمان راوړیو منهم دا غوینا اجرهم بدله دا غوی وقت همدغه خبره مې کوله خو مې نه کړه. جی جی بیا هغه چې تاسو زمونږ هغه وایي کنه بیا څو پټه غوښنه د کاسا وایي او دا یې پوره کړی او قرآن کې کوجی یو خطر او بار بولتا جی او د پاسه په یو مې کو صورت نه کړي ولته بیا څه کو نه خطا عمر الله قرآن په ملخې جوړ راغله همدغه رنګ دا چې ډېر دا ډېر واقع دي موږ سره په خپل دا لکه څنګه دی وایي چې دا کومه خبره ما اشارتن وکړه دی وایي دا ما په خپل لیدلی موږ سره موږ هندو کې نږدې دربند یو کله و دا غي تراغله دا په خپل واقعیت داسې شوی دي نیولې شوی دي او دا اوس دا لږ وخت کې دا نوی دا پرایویټ چینل چې راوته د ایروای او د جیو وغیرہ بیا ودی یو بل سره مقابله وي بیا هغه وخت کې تاسو خیال یو واري د دې پسې دی تلاش شروع کړو نو چې هر به راوېستونه هغه اخیر هغه بامدا کو دا امر لیاقت چې کم ده دا یو لوی مصیبت ده خدای بیا باقاعده انټرویو کړی و او د بیا په خپل او هغه دې دور چې ما دومره زره بدکاری کړی ده زنا کړی او خلک ورتل د خطي ورتلی او مغه ته او مغه ته پیرم ویلې او مغه نه وظیفه مغسته او مغه نه غکول او دا یعنی دا دومره چپټه پنا خبره نه ده دا د پړه بنا خبره نه دا چې یو وری لار الګ څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کنه چې دا د شیطان د دروازو نه غ دروازه ده نو یو وری غلطه لار اختیار کړي نو د غلطه لارې په نتیجه کې به غلط شي ناراضي بیا دا د دې بیا او دویمه وجه هم دا پښتنه معنا عموما کوي زنانه ډېر زیاتې کوي چې موږ د پاره اعتکاف شتاو کنيشته اعتکاف شتاو کنيشته اعتکاف نشته زنانه د پاره ځکه چې اعتکاف د پاره جمعه شرط ده او جمعات زمونږ په جمعاتونو کې د زنانو انتظامات نشته او کشتنی بیا غد فساد او د نور ذریعہ به جوړیږي نو دیو جنا په کورونو کې یا داسې تنهایانو کې داسې ګډونو ته نه وتل نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم منع څنګه کړی دي چې دغه تنهایانو کې بیا شیطان دې سره ملګری شي بیا او دا جمعتونه څنګه دي چې الته یو ماحول او جمع یو اتفاق یو خبره جوړوي هغه د شیطان درتلو ډېر امکان دی نه نو دی وجنه دا ګټ کې دلو دا او دا خبره نور اوږديږي دا کم زنانه یا کم ماشومان یا کم دغه سړی دا پټ خوونه کوا او پس خبره کوا او یو بل نه پټيږي ورته سورته مجادله کې مرادي دا د پټو خبرو دا انتهایی بدترین عادت ده دا بدترین عادت ده دا پټ کېږي الته پټيږي الته ګټ کې پټيږي او بیا پټ خبره کوا بیا پس کوا دا د عادتونه دا په خوخه کې نه دا د خوخه ذکر نه ده کله خبره کوا واضحه خبره کوا کلاو خبره کوا پټېګه ما همدا غرنګ ماشومانو کې عادتونه وي ځنه خامخه به تا مخې نه سېټم ته ولې سېټه کیږي څه چلتا کې څه عادت ده څه خبره خدا چې شته کنه چې ته پټېږي ولې مخې ته نه راځي ولې ښکار نه راځي نو دا ټول اغلاري دي چې د رهبانيت یعنی د تنهایی خواهش باندې او باغې کې پیدا شوی نه دي چې هغه به کی الله تعالی دې تاسو تمام کیو الله تعالی دې دغه عادتونه زموږ د قوم نه لري کیو مصیبت دا نه ده چې دا خلک بدترین دي دا خو بدترین دي خدا خو چند محدودی تعداد دي سل زر بنئ ټول پاکستان کې دا جو بدقسمتی دا چې د خلکو چې کم بیا بدی اعتماد ده او بیا د خلک چې کم په ایمان راوړل دي او دا کم چې ور باندې مینا کوي ور سره ورزي او دا پیسې په ور غورځي او ځانونه په ور غورځي او هر څه په ور غورځي دې څنګه بیان کار نه کوي الله دې موږ معافيو کې دې یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو اتقوا الله او یریږئ د الله نه او امنو او ایمان راوړئ به رسولي په خپل پیغمبر باندې پر پیغمبر د هغه باندې رسوله اشاره الله تعالی ته یؤتکم ضرب کی تاسو ته کفلین وحسی من رحمته د خپل مهربانی نه ويجعل اشاره د ډیروالی ته ډیر بدل کی تاسو ته او جوړ بکی تاسو لپاره نور تمشونا چې تاسو په مسل کوي به باغې کې نورن تاسو په مسل کوي د دې دلیل په سورته طلاق دویم او هغه نه د بدر آیتونو ورسته یو بل آیت ته او دا ډیره خوش قسمتي خبره ده خو کزرونه د الله تعالی زمونږ واچي او عمل کې راوړي چې تاسو د الله باندې ایمان راوړی او تقوا اختیار کړئ
نو تاسو ته نور درکما چې پاغه ذریعہ سے به تاسو دنیا کې مزل کوئ او آخرت کې خاصم د دې نتیجه ده. اومده خبره په صورت طلاق هم کړی ده چې درب کې تاسو ته فرقانن تاسو به صحیح او غلط پېژندل د فیصله هغه بهترین انداز هغه بل تعالی تاسو ته درکې او کم سړی کې چې د معاملات او د فیصله صلاحیت نوي هغه ټول عمر په مصیبتونو مشکلاتو کې او چې کم کې د فیصله صلاحیت وي نو هغه د بار ټول عمر هغه فیصله خاو په وخت باندې او ټکی کړی وي هغه د بار نو الله وایي دا په دې بنیاد باندې تاسو ته ودا کوم ويغفر لكم وبخنبو کی تاسو ته والله ولا تعالی غفور الرحیم معافی کون کې مهربان دی لالا يعلم دې د پاره چې دې په هنشي اهل الكتاب اهل کتاب الله يقدرون چې کني دې قدرت نه لري علی شین په تشی باندې یعنی دا يهوديان چې کني دې دا نه لري په تشی باندې د سنا من فضل الله د الله د فضلنا وان الفضل او بشک فضل بيد الله د الله بلاس کړي يؤتيه ورکی اغا من یشاء او چاته چې په غشي دغه فضل د ایمان او د تقوا او د قران د الله تعالی د دین مناسبت سره ده والله ولا تعالی ذو الفضل العظیم خوند فضل لوی دی او چې اخیری دو ورځې ته مونږه اخیری دو سپاره باندې باندې لږ تفصیل بیان شي یا معنی آرام سره وشي خو بیا په کې منځ کې خبره نور زیاته شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سورہ مجادلہ مدنی سورت ته د دې په ابتدا کې یو واقعه ده خولا رضی الله تعالی عنها چې د خاوندو اوس بن ثابت او د قبیله خزرج نوادا او هغه خاوند عمر تیر شوی او بیا غصه مصیبه کولې چې چړاپن پکې راغله نو هغه وخت کې به د قسم دا اراده وا یا د طریقه وا یا د خزنه د خلاصېدو چې خزه تبع ویلې چې انت صدا شوي علیا په ما باندې کزهري لکه څنګه چې شاه امي زما د مور ده یعنی ته په ما باندې زما د مور په شان شوي نو دا به باقاعده طلاق غنل کېدو بلکې چې طلاق بچاور کو نو هغه لپاره برجوا او کدا الفاظ ویلې نو بیا هغه لپاره اډو رجوع هم نه و دومره شدید ترين طریقې سره به خزونه جدایي براغله او د دې بچی هم او د باندې خاوند د غصې او د جګړې په بنیاد باندې خبره وکړه نو دا راغله رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړو چې ماته خاوند په دې عمر کې داسې ویلي ځواني می باغ سره تیر کړه او په دې عمر کې ودی بچو سره د چرته زما او دا ما د پاره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورنکو ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی طرفنا د داسې حالاتو د تسهار وای د دې زهار حکم نو کړی شوی چې سبب کېږي طلاق واقع او کنه ده خو روایتو کې یا په طریقې کې باغ وخت طلاق غنل کېدو ان دا به د خزې د جدایي ذریعہ و نه دی وجنه بس هغه جدایي ده نو دا خزه په کور تلاړه او دا هغه باندې کې ابن ماجه کې چې کوم روایت ده د عائشہ رضی الله تعالی عنها نه چې د خپل کور کې دنه شکایت کړو چې الله تعالی دا څنګه عجیب خبره ده چې خاوند صرف دا خبره وکړه او بیا هغه باندې زه حرام شوم او ما د پاره د ډېر مشکلات او د مشکلاتو ژوندۍ راغله نو هغه باندې کې الله تعالی د دې دړو بني آیتونه دي او بیا پسې د منافقینو ته شرارتونه دي او بیا د هغه جواب دی او بیا د مسلمانانو ته هدایت دي معنی هی ان شاء الله کافی بشي. بسم الله الرحمن الرحیم قد بدا کی سرا سمع الله اور دل الله تعالی قول خبر التي داغ خذي تجادلک چې جګړه کوله تا سرا فی زوجها د خپل خاوند مبارکی زوج ذکر دلته الله تعالی د خاوند بنیاد باندې کړی دی دا قران کریم کې आवाज خذ تنوي لیکي وتشتکی او فریاد کو شکایت کو ال الله الله تعالی والله ولا تعالی يسمع اوردل تحاوركما خبر اتل دستاسو محاوره دستاسو ان الله بشکل تعالی سميع اوردن کده بصیر لیدن کده الذين اكسان يظاهرون چې زهار کوي زهار د قسم طریقې ته وایي ته په ما باندې داس شویل کمور یا ما باندې داس شویل کخور منکم استاسنا من نسائهم دخلوا خذنا زنانونا ما ندی هن اغی امهاتهم ینددوی یعنی بدی الفاظ سره اغی د دمیان دی نه جوړیږي ان امهاتهم ندی میان دی دوی الا مگر الا اغا ولدنهم چې دې سي ګولې دي کم مور نه چې دې پیدا شوه ده او یا درې میان دي
شریعت کې اسه خو څلور دي کنه خو هغه مور ته چې هغه پیدا شوی هغه مور ته چې پي ور کړی هغه مور وی چې پلار په نکاح کې راغلی او یا هغه مور چې هغه خواخي وي نو هغه نه پیدا شي نه هغه د لپاره قدرت او حکم د هغه مور غونډې شو هغه بنیاد باندې الله تعالی دی وی مور ذکر وکړو وانهم او بشکدوی لا یقولون وای منکرا یبد خبره نامعقوله خبره من القول د وینانا وزورا او دا دروغ دی ان په دې سره دی بیان لیکي کنه دا دروغ خبره ده وان الله بشکل تعالی لغفور معفی کون کې غفور مهربان ده والذین اغکسان یظاهرون چې زهار کوي من نسائهم د خپل زنانونا ثم بیا يعودون واپس شي اعاده کوي او غواړي دا چې د خدمه بیا خد شي لما ده غنا قالو چې ویلی وی فتحرير رقبتن آزاد اول دي د یو غلام من قبل مخکی اندا یتماس فلاسی لګولې وی یعنی کوروالی نمخ کی به یو غلام آزاد کی ذالکم دا تاسو د پاره توعزون نصیحت کې دلې شي به بده سرا والله ولا تعالی بما تعملون اعمالنا چې تاسو کوي خبير خبر ده فمن لم یجد بس کڅوک نمومی فصيام ان پیسې نشته چې غلام آزاد کی یا غلام نمومی فصيام روزه بساتی شهرین دو میاشتې متتابعین پر لپسی یو پسی بل من قبل مخکی انداشی یتماس لاس لګولې نوی یو بلتا مباشرت قرواله فمن لم يستطع بس طاقت نه لري فاطعام ان د دې رجو طاقت نه لري بیا بس کوي نو بیا روټي ور کول دي 60 مسکینن شپتو مسکینانو ته دیو رجو بدل کی یو مسکین ذالک دا لتؤمنوا دې لپاره چې تاسو ایمان راوړئ بالله والله باندې ورسولي او دغه پیغمبر باندې وتلک حدود الله او دا حدود الله دی هندې کې بس تبدیلی نشي کولای وللکافرین او کافر د لپاره عذاب الیم عذاب دردناک ان الذين بشکا کسان یحادون الله چې مقابله کوي مخالفت کوي د الله تعالی ورسول او دغه پیغمبر کوبیتو ذلیل بشي راتاو بشي زمکه طرف ته خوار بکړل شي کمال کسنګي کوبیت الذين ذلیل کړی شي هغه کسان من قبلهم چې دین وړاندې وقد وبتحقیق سره انزلنا نازل کړی دی موږ آیاتنا بینات واضحه وللکافرین کافر دپاره عذاب مهین عذاب دسپکون کې یوم یبعثهم الله فاغورت شرفا بسیدوی الله تعالی جميعا اټول فینبئهم بیا خبر ورکی دوی ته بما فاغا عملو چې دوی عمل کړی وي احصاء الله هغه به سنبال کړی وي ان لیکلی وي الله تعالی ریکارډ به دوی الله سره ونسوه او دوی به کړی هغه دین خپل اعمال او خبر هېری وي او الله خو لیکلی دي والله ولا تعالی علی کل شیء شهید هر شی باندې گواه ده علم ترى آیتان دی کتی دی ان الله چې بشکل تعالی یعلم قهیږي ما باغ سمانه فی السماوات چې پاسمانونو کې دي و ما او باغ فی الارض چې بسمکه کې دي ما یکونو نبوی من نجوا پټه خبره ثلاثه د دریو کسانو الا مگر هو الله تعالی رابعهم سرورم د دوینا ولا خمسه او نه د پنځو الا مگر هو اغا سادسهم شپغم د دوینا ولا ادنى او نکم تعداد من ذلك الدینا ولا اکثر او نزیاد الا مگر هو اغا معهم دوی سره ده اینما کانو کمزه کی چوی دوی هر حالت کی چوی وی دویم مصر الله ده دریم مصر الله ده تو چ دی وی بل مصر الله وی ثم بیا ينبئهم خبر ور کی دوی تا بما ده عاملو چې دی عمل کولو یوم القیامت پورز د قیامت کې ان الله بشکل تعالی بكل شيء عليم فهر شی باندې پوهه ده الم ترى آیاتن دي کتی دي ال الذين او کسانو تا نهو چې منکړي شي منافقین ته اشاره ده او بیا په دې کار کې سره يهوديان او منافقین د دواړه شریک شول بیا ان النجوا د پټو مشورونه د پټو خبرونه ثم بیا يعودون ذي اعاده کوي راګرځي دوباره د کارتا لما هغه کارتا نهو چې منکړي شي دوی عنه داغینا ويتناجون او دی پټه مشورې کوي بالاثم د ګناه والعدوان او د زیاتی کولو ومعصیت الرسول او په نافرمانی د پیغمبر کې واذا اور کلا جاءوک چې دی راشتا تا
حیو کا سلام کوي پتا باندې لکه څنګه ما تاسو ته بار ویل حیاک الله دا عام سلامو یا د سلام معنی هم دغه سلام ده ژوند ده امن ده بما فاغا الفاظ سرا لم يحييك چنه ده خدله یا نه ده کړه سلام بهید اغي الله ولا تعالی دی بچراغ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بدانه ویل چې السلام علیکم بلکې ویل چې السلام علیکم سام لکی کی بیماری ته ہلاکت ته نو پیغمبر علیہ السلام په جواب کې بیا ورته ویل چې وعلیکم پتا سمانی دی می یو اره بخاری شریف کې ده عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وا او یهودی ته ردو هغه سلام واچو په دې انداز کې چې السلام علیکم نو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا د ډېر غصې نه فورا ورته چې وعلیکم السلام ولعنته تا باندې سامي او لعنت دی پیغمبر علیہ السلام ته فرمایي چې عائشہ حد نه متریګا بس همدومره کافی و چې تا ویلی وي چې وعلیکم وای یا رسول الله تا ونه ورته چې هغه څه ویلی وای ما ورته چې هغه څه ویلی خو څومره بدی چې هغه کړی دا او موږ جواب ورکوا اضافي جواب ورکول دا جایز نه دي تاسو لپاره همدا اخر په سلام علیکم سلام خو چې کوم زموږه طرف نه سلاماتیا ده هغه طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم خود لیدا هغه بداوه چې سلام دی اعلی من تبع الهدى هغه څوک چې هدایت حاصل کی هغه لپاره ده چې سلام کې دا بنیادی طور باندې الله نوم دې د سلام او په دې کې د دنیا او د آخرت د دوړ سلامتی او د سلامتی دعا ده نو دی وجنه په دې الفاظ باندې هغه ته نه پکار دا په الفاظ دغه چې په دې کې دعا د پتا باندې سلامتی وي کستا په نیت کې دا ده چې الله تعالی مسلمان کی ایمان دی راوړي او دا غیر لپاره ته د پښتو د اردو یا د نور چې کومې طریقې دي نو هغه اختیاروا غسر الله اسم الله والله غسر کې ناست الله غسر فاتح الله غ جمعه تر واستل دا ټول جایز دي ټول ته کولای شي په چون کې دا د الله تعالی د نمونه او خاص الله تعالی یو انعام دی او رحم دی الله تعالی مسلمانانو باندې کړی نو دی وجنا دې لپاره بهتر نه دی ویلي نو یقولون او دی وای فی انفسهم فقل ذلنو کی لولا يعذبنا الله چې ولی نرا کوي الله تعالی موږ ته سزا بما پاغا نقول چې موږ وایو یعنی موږ چې د اخیری عذاب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې کوو نو موږ ته الله تعالی سزا ولی نرا کوي حسبهم جهنم کافی د دوی لپاره جهنم یسلونها دیب داخل شي هغه ته فبئس المصير وزیر خراب ځای د ورتلو ده یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو اذا هر کلا تناجیتم چې تاسو پټي خبرې کوي یو بل سره فلا تتناجوا نو پټي خبرې مکوئ بالاثم د ګناه والعدوان او د زیاتی و معصیت الرسول او په نافرمانی کې د پیغمبر دغه چې پټي خبرې خو ته بل نه پټي غوندغه خبره وکوي وتناجوا او پټي مشورې وکي خیر دی بالبر د نیکی والتقوا او د پرهیزګاری کله تقوا او د پرهیزګاری باندې کې د انسان د چا باندې کې جوړه ده د چا باندې کې د خیر خبره ده چاته پیسې ورکول دي په پټي طریقې سره نو به خیر دی واتقوا الله او یریږي د الله تعالی نه الذي اله غذات الیه تحشرون چاغه طرف د تاسو جمع کړل شي انما بشک خبر ده د بل نه ده النجوا پټي مشوري من الشیطان د کار د شیطان دا څه لپاره ده ليحزنا د لپاره چې غمجن کی الذين اغكسان امنوا چې ایمان راوړل دي وليس او نه د بضارهم نقصان رسون کې دوی ته شی ان هیڅ شي الا باذن الله مگر په حکم د الله سره رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته عبد الله ابن مسعود نه روایت ته بخاری شریف کې ده چې کله تاسو درې کسان یې نو دوه کسان په خپلو کې بیا بیلې پټي خبرې مکوئ دغه چې ایو بیا ما صحیح دې ما باندې کې څه خبره کوي وعلى الله تعالی باندې فليتوکل المؤمنون بزان دي اسباري مؤمنان یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو اذا هر کلا قیل چې ویل شي لكم تاسو ته تفسحوا خوشادګیو کوي کلاو کې نه فل مجالس په مجلسونو کې ففسحوا نبیا کلاو شي يفسح الله فراخي وجرا ولي الله تعالی لكم تاسو لپاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بخاری شریف کی حدیث ته چې کله یو مجلس قائمي نو داسې دي څوک نه کوي چې بل سره پاسه یې په غږ باندې خپل کین همدارنګه جمعه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی دا د یو بل باندې او وختلو او د مخ کې صف ته رسولونه نه راشه چې کوم دي کې خالي د التکینه کغه مغه د مخ کې صف کې شوق نو اول نه راځه مخ کې کینا نو د خلکو باندې اوله ما همدارنګه چا د پاره پاسیدل یا چا د پاره دې د پاره چې د پاتو مازه په کینه ما نبی وجنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی دا ندی مقابله کې تاسو اول نه داسې کوشاده کینئ چې نوې کس راځي چې هغه لپاره ځوي او بیا به د نور حکمتونه ذکر کړی دی
او وخت مختصر ده موږ سره لکه مثلا یو کشر ده هغه اول نه پداسي مشران ځای کې کېناستو ناغه د پکار دي چې اول نه دغه ځای کې نه کی چې بل راځي به له ورته پاتې اول نه دغه خپل مناسبت سره هغه ځای کې کېنی چې دا مشر راشي چې ما د پاره پاتې در نه خو کوم مثلا هغه بیا ناشته نو بیا مشر ته دانه دي پکار چې خامخا هغه پاتې په هغه باندې خپل کی و اذا ورکلا قیل چې اول شي انشذو چې پاتې فنشذو بیا پاتې يرفع الله وشد بك الله تعالى الذين امنوا چې مؤمنان دي منکم استاسنا رسول الله صلی الله علیه وسلم طرفنا استاسو د امیر طرفنا استاسو د معاملات مشر طرفنا حکم شو خبر راغلا چې پاتې نو بیا ځان ته غټونه یا ځان غټوي ما په دې کې بیا پاتې والذین اغاقسان اوتوا العلم چې ورکړی شوی د علم درجات د اغید لپاره درجې دي والله ولا تعالی بما تعملون اعمالنا چې تاسو کوي خبير خبر ده پاغي یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو اذا هر کلا ناجیتم الرسول چې تاسو پټه خبره کوي پیغمبر سره دا اولنې حکم او دا حکم بیا الله تعالی منسوخ کو په دې ورستنی حکم سره نو داړو باندې آیت نمبر 12 منسوخ ده او د دې ناسخ د آیت نمبر 13 ده هغه وخت کې بهر يهودي براغلو منافق براغلو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویرا تاسو رضماله پټه خبره ده او بیا بلاړو فضول خبره دی ورته وکړه صدا مقصد خبره بناوه دا غیمه مقصد داو چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې صحابه او ته چې کم تعلیم ورکړي یا کم خبره کوي دینه وباسمه او خامغه د تکلیف ورکما نو دا خو بخیلانی شمانی منافقین او دا يهوديان نو الله تعالی حکم دار واسطه چې پټه خبره هغه څوک چې اول شکرانه ورکړي اول پیسې ورکړي ناګه نه بعد پټه خبره کوي دا دې لپاره چې باندې خبره ګران شي او دی بیا ورکړي نه او دې زمونږ د خلکو به دا دلیل جوړ کړی دا زمونږ د صاحبان دا او چې ذکر وشو دی د دې وقفې نه مخکې چې دا خو آیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره نو دی وجنه چې ته هغه ته راځي دې صاحب ته شکرانه بغورځي دا چې الله ویلي شکرانه بغورځي ناګه د پاره ته سره ته نشي ملاوي دی نشي نو چې لاس ملاوي اول به دا شی غورځي نو دا د دې آیت نه ځان د پاره دا دلیل جوړ کړی ناغي وای یا ایه الذی الله فرمایي اے مومنانو ار کله چې تاسو پټه خبره کوي پیغمبر سره فقدموا نوړان دي کوي بین یدی نجواکم مخکې د خپلوت مشورونا صدقه صدقه ذالک دا خیر لکم خدتا ذپارا واطهر او ډیره د پاکي ذریعہ دا فإن لم تجدوا بکتا سنمومئی نو کبه نمی خامخه فإن الله بل بشکل تعالی غفور الرحیم معافی کون کې مهربان دی اشفقتم آیات سو یریدای یعنی دا حکم بتاسو ګران وګرځیدو ان دا تقدمو چې تاسو وړاندې کوي بین یدی نجواکم وړاندې د خپل مشورینا صدقات صدقې فاذ لم تفعلوا بس کثیر تاسو داسې ونکل وتاب الله او معفو کړل الله تعالی علیکم پتاسو فاقیموا الصلاة بس قائم کوي من واتوا الزکات او زکات ور کوي واطیعوا الله او خبر ومنید الله او رسوله او دغه پیغمبر والله ولا تعالی خبير خبر ده بما تعملون فاغملون چې تاسو کوي الم ترى آیاتان دي کتیدلی ال الذين او کسانو ته تولوا چې دوستی کوي قوم انداز یو قوم سره غضب الله چې الله غضب کړی دی علیهم باوی باندې دړم بني قوم ته اشاره منافقین دي او د غضب شوی قوم ده د يهوديان دي د منافقینو باغی سره دوستی کوله ما هم منکم ندی ابو استاسنا ولا منهم او ندی ابوینا د منافقین ويحلفون او ذي قسمنا قري على الكذب دروغ وهم يعلمون او ذي بويږي اعد الله تیار کړی دی الله تعالی لهم دوی د پاره عذاب شدیدا سخت انهم بشکدوا ساء ډیر بد دي ما هغه کانو چې دوی عملون چې عمل کو اتخذوا جوړ کړی دي دوی ايمانهم قسمنا خپل جنتن دا ذریعہ د بندولو فصدوا بذي منکای عن سبیل الله د الله د لارنا نور خلقهم فلهم بذوی د پارا عذاب د مهین سپکون کې لن تغنی عنهم اذ کلا بپکار نشید دوی لری بن کی دوی نا اموالهم مالون د دوی ولا اولادهم او اولاد دوی من الله د الله نا ان د الله د عذاب نا شیئا هیڅ شی اولئک هم دغه کسان اصحاب النار ملګری د اور دي د زخیان دي دا هم دوی به فيها بدید زخی خالدون همیشه یوم باغورزی یبعثهم الله چرپا بسیدوی الله تعالی جميعا اټول فيحلفون بذيب قسمون خري له اغد پارا ان الله پوڑاندې کمال کسنگا يحلفون چې دې قسمونه خړل لكم استاس پوڑاندې همدارنګ ودی الله پوڑاندې قسمونه خري
ويحسبون او دی ګمان کوي انهم چې بشک دوی علی شیء پس فائدہ کی دي پس شی باندې دي یا د دین څخه حصے کی دي الا خبردار انهم بشک دوی هم الکاذبون هم دی دروغجن دي هم دی دروغ وایي استحوذ غالب راغله دي یعنی مسلط کړي شوی دی علیهم بدوی باندې شیطان بدی غلبه حاصله کړی دا فانساهم نبذی هیر کلو دا شیطان هیر کل دوینا ذکر الله یاد الله تعالی اولئک هم دغه کسان حزب الشیطان دله د شیطان دا الا خبردار ان حزب الشیطان بشک دله د شیطان هم الخاسرون هم دی توانیان دي ان الذين بشکا کسان یحادون الله شاغی مخالفت کوي جګړه کوي الله سره مخالفت کوي د الله ورسوله او داغه د پیغمبر اولئک امدغه کسان فل ازلین امدغه زیات په ذلیلو کې بوي خلق دي د اغنا چټورونه ذلیل دي كتب الله لكل الله تعالی مقرر کړی د الله تعالی فیصله کړی د الله لاغلبن چې خامخ غالب شمه انا ز ورسلی او پیغمبر زما ان الله بشکل تعالی قوی ذرور د عزیز او غالب دے لا تجدو تب انم میں قوما یقوم یؤمنون چې ایمان راوړي بالله بالله باندې والیوم الاخر بورز اخرت باندې یوادونا چې دوستی وکړي من هغه چا سره حد الله چې مخالفت کوي د الله ورسوله او داغه د پیغمبر څوک چې مخالفت کوي د الله او رسول نو چربته مؤمن اونګوري چې هغه سره دوستی کوي ولو كانوا اگر کبھی ابوی آباءهم پلاران دوی او ابناءهم یا زمان دوی او اخوانهم یا ورون دوی او عشیرتهم یا خپلوان دوی اولئک هم دغه کسان كتب لكل الله تعالی فی قلوبهم ذی بزرونو کی الایمان ایمان وایدهم او مدد کړه د دوی سره بروح منه روح سره د خپل طرفنا په خپل مهربانی سره ويدخلهم او داخل بکی دوی جنات باغونو کی تجری چې بهیږي به من تحت الانهار اکثر موږ خلک پښتنه کوي شعر چرته وادوي او باغې کې موسیقي دا یا بلې داسې مجلس ته باغې کې شراب دي یا بلې داسې مجلس ته چې پکې ډمي دي وغیرہ دنا فرمانی مجلس ته نو آیا موږ باغې کې بیا غي سره ملګرتیا وکړو نه کو نو دا سوال ډېر ګران دی چې دا جواب ورکول چې څنګه ورته وایي چې تاسو ورته وعده دی ورته مشرکیږي یا تاسو پلار دی وعده دی ورته مشرکیږي یا دا نو بس هغه لپاره دا آیت جواب دی بدا آیت زدکی او دا الله طرف نه جواب دی نو که چا قران زده کړی وي دا سي معاملې به خشي دغه آیت دی غي توای الله وایي چې څوک د الله او د الله په نافرمانی کې کار کوي نو هغه سره د شریکیږي نه اگر کپلارانه ولی نه ک زمانه ولی نه ک ورونه ولی نه ک خپلوانه ولی نه ځکه چې الله تعالی د دې بزرګونو کې ایمان لیکل دی نو ته د ایمان په حالت کې به هغه مجلس کې څنګه شریکیږي چې هغه د الله تعالی د ناراضګي مجلس دی او هغه د الله تعالی د نافرمانی مجلس دی او بیا موږ هغه د حکمت وای او یا نور د سمزان لپاره بهانه جوړو چې دا بهانه ده هغه بهانه ده تجری چروانی بوی من تحت الانهار ويدخلهم او داخل بکی دوی جنات باغونو کې تجری چې بهیږي به من تحت الانهار داخلات نهرنا خالدین فیها همیشه به باغې کې رضی الله رضی شوی دی الله تعالی عنهم د دوینا وردو او راضی شول دوی عنه د الله نا اولئک هم دغه کسان حزب الله د ډله د الله دا الا خبر شي واورا ان حزب الله بشکل د الله هم المفلحون هم دی بکامیابی دا کامیاب دي حشر سورۃ حشر کې د مدینه چې کوم منافقینو د هغه باره کې بیان ده او د دې تقریر تاسو مخ کې شوی هم ده مختصر غوندي اشارات تاسو دغه کومه چې مدینه کې درې ډلې یو بنو قینقاع او یو بنو نذیر او یو بنو قریظه بنو قینقاع د مدینه د دنه د آبادی او محله و په دې کې تقریبا 700 جنگجو کسانو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د درې وړو يهوديانو معاهده کړې وي هغه معاهدو کې یو معاهده دا هم و چې بهر نه څوک حمله کوي نو موږ به د مدینه دفاع په شریک باندې کوو چنانچه چې بهر نه څومره حمله وشوي داغه حمله کې دوی هغه سره ملګرتیا وکړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره معاهده ما تکړه خو بیا چې کله انو بنیو دله چې کومه بنو قینقاع دا د ټول نه ډیر شیطانانو او دا د مدینه نږدې محله و د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې محله سره نو دوی بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ بدر نه راغی
او بیا د دې خپل شیطانیان دې هدا پورې ورسېدي چې باقاعده په بازار کې به د مسلمانانو باقاعده یو جنۍ هغه بربنډ کړل. نو بیا رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په دې باندې پوه شو چې دې د وستلو نه بغیر بل طریقه نشته او دې بخامخه وستل غواړي. چنانچه هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي نه وستل. بیا هغه نه بعد بیا مډل وا دا غ بنو نذیر هغه ملګرتیا وکړه دې هغه سره کافر سره اموایدی خلاف ورزي وکړه. نو رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه د لسرزو مهلت ورکو چې لسرزو کې وځي. خدا بنو قریظه خو اخري و چې منکړی شي وټول بنو نذیر خدای دا هغه د لسرزو نه فائدہ ونه غستا. رسول الله صلی الله علیه و سلم دا هغه معاصره وکړه. معاصره کې هغه بیا تسلیم شو بیا دا اولی چې ټیک ته موږ مدینه پریدو او موږ ته اجازه راکړي. او بیا عبد الله ابن ابی راغی لپاره یو هغه جوړ شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته درخواستونه او سوالونه چې دا پریک دا او دا زموږ ملګری دی او خو خلک دی وغیرہ. نبی رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هغه لپاره وکړو اجازه چې بس ټیک ته تاسو لاړ شئ او د طریقې سره به تاسو وځئ مدینه نه چې تاسو د لپاره به اصله نه بغیر او په یو باندې د درې کسانو بوج بواچوي او بیا د مدینه نه بوزي. نو دی بلال خیبر طرف ته د شام طرف ته التبی آباد شو. نو دا هغه د دوړو د طرف ته الله تعالی اشاره کړی دا په سوره حشر کې. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله باقی بیان ای الله د پاره ما هغه شیونه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي او ما هغه فی الارض چې بسمکه کې دي وهو اوغا العزيز ذرور ده الحكيم خاوند حکمت ولده هو الذي الله غذات اخرج چراو یستل الذين كسان كفروا چې کافران دي من اهل الكتاب د اهل کتابنا من ديارهم دغید کلونا اول بین قینقا او بیا ورسته نور لاول الحشر قربني حشر ان قربني جمع کیدو کې بنو قینقا ما ظننتم تاسو به دا ګمان نو کړي ان یخرجوا چې کنيو بزیدای وظنوا او دی ګمان کو انهم چې بشک دوی ما نعتهم بچب کی اغا حصونهم چې کلی دي دوی به خپل علاقو د کلونه د سلوې مضبوطي دیوالونه او باغې کې مورچي جوړ کړي وي او دی دا خیال کړو چې دا موږ د لپاره د بچاو ذریعہ به جوړ شي او موږ به دینه چرېم دی کو نه باسي. من الله حصونهم دا کلی دوی من الله د الله نا فآتاهم الله بصرا غاله تعالی ان عذاب د الله تعالی من حيث د اغذنا لم يحتسبوا چې دې ګمان هم نو کړی د اغه بقره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چیلنج ور کړو چې تا بدر کې مقابله کړی دا هغه ډېر کمزوري خلک او جګړه باندې پویدل نه موږ سره د مقابله شي بیا وتا ته پته ولګي الله به ته خبر شي او تا ته بیا اندازه ولګي باقاعده تیارې کو باقاعده اسلحه جمع کوله او الله تعالی دغه بزرونو کې روب واچو او الله تعالی ذلت سره شکست ورکو مدینه وېستل وقذفا او واچولا فی قلوبهم د دې بزرونو کې الرعب يرا يخربون دی بڑنګول بيوتهم کورون خپل بأيديهم په خپل لاسونو څنګه چې وتل په خپل او چې کله وتل نو ته دا پوری چې هغه شندارونه مت سره وران کړ او ټول کورونه ورانول وايدي المؤمنين او بلاسونه د مؤمنانو دیمو تړنګول فاعتبروا بس نصیحت حاصل کړي یا اولي الالباب اې د عقل ابصار اې د سترګو خواندانو ان اې د بصیرت لرونکو ولولا او کچری نه وې اندا چې كتب الله لکلی ولا تعالی علیهم بذیبانی الجلاء وتل قروننا لعذبهم نصذاب ورکړي وې دوی ته په دنیا په دنیا کې ولهم ودید پاره په الاخرته په اخرت کې عذاب النار عذاب د اوروي ذالک دا ان دا ولی بدومره شدیده سزا وی بانهم ذک چدوی شاق الله مخالفت کړو د الله او رسول او دغه د پیغمبر و من یشاق الله او څوک چې مخالفت کوي د الله تعالی فان الله بشک الله تعالی شدید العقاب سخت سزا ورکون کې ده ما قطعتم اغه چې تاسو پرې کولې ملینتن د کجور وننا دی په ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوی چې موږ ایمان د امن نه ده اسلام د سلامتی نه ده او اوس راغله د وشنیش نیولې کټ کوي دا ټول فساد کوي او دی کوی چې اسلام فسادیان نه دي دا فسادیان دي نو الله تعالی فرمایي چې دا کومه تاسو ته اجازه کړو اګه چې دفاع لپاره او د حمله لپاره د دې شیونو ضرورت او د دې په نتیجه کې باغې دینه फायदा غستله به يهوديانو نه دی وجه نه اجازه مونږ کړو
د کجورو د وننا او ترکتموها یا تاسو پر خدای اغا ان اغاونه قائمتن ولاړی علی اصولها بخلو جر باندې یا بخلو تنو مضبوط باندې فباذن الله نو دا حکم د الله وليخزي الفاسقين او دې لپاره چې الله تعالی رسوا کینا فرمانا وما اغا افا الله چراو ګرځول الله تعالی علی رسوله خپل پیغمبر ته منهم د دوینا فما اوجفتم شندیز غلولی تاسو دی مسلمانانو تعالی فرمای یو مال غنیمت ته یو مال فیر مال غنیمت هغه مال دی چې د جګړې په نتیجه کې مسلمانانو ته حاصل شي او په دې کې په پنځمه حصہ بیت المال ته ورکړي او څلور حصے به د مجاهد وي او مال فی هغه دی چې بغیر د جګړې نه مسلمانانو ته حاصل شي او دا هغه مدد الله تعالی درته خودلی دا به هغه مدونه منهم د دوینا فما اوجفتم بس ندیس غلولی ان تاسو مقابله نه د کړي د دې مال فیده حاصلولو په نتیجه کې د پاره چې کني تاسو دا جنگ په کړي په دې باندې زخمیان شوي یا نور تکلیف تیر کړي علی باغی من خیر د اسننا ولا رکاب او نور خان یا بل سواری ولكن الله لكن الله تعالی یسلط غالب کوي رسله پیغمبران خپل علی من یشاء او چاته چې غواړي باغ باندې والله ولا تعالی على كل شيء قدير فاشبان قادر ده ما افا الله اغا چراو ګرځول الله تعالی مالفه على رسوله بخبل پیغمبر باندې من اهل القرى د کلی وسیدونکو نا فلله دا دغه مدد دي دې ځکه باغ لګي الله د پاره دی وللرسول پیغمبر د پاره ولذل قربا فلوان د پاره والیتاما یتیمانانو د پاره والمساکین مسکینانو د پاره وابن سبیل مسافر د پاره کایلا یکونا د پاره چې نوی دولتن گردش کون کی بین الاغنیاء فمن د مالدارو کې د مال ان د مال صرف مالداران تعالی نشي بلکې بده کې حصہ د دې غریبانو مسکینانو او یتیمانو ته هم ورسیږي منکم استاسنا وما آتاکم الرسول او چې در کې تاسو ته پیغمبر کغه حکم ده کغه مال ده کغه خبره ده فخذوه نواخلی اغا اونی سی اغا وما نهاکم او هرڅنا چې من کی تاسو عنه دا غینا فانتهو نمن شي دا غینا واتقوا الله او يرګي د الله تعالی نا ان الله بشغل تعالی شدید العقاب سخت سزا ورکون کړي للفقراء المهاجرين غریبانو او غریبانو چې مهاجرینو ندي الذين كسان اخرجوا چې استلی شوی دي من دیارهم د خپل کورونو نا او اموالهم او د خپل مالونو نا یبتغون چې دی لټي فضلا من الله رضامندیا د الله تعالی طرفنا فضل د الله طرفنا ورضوانا رضامندیا وینصرون او دی مدد کوي الله د الله تعالی او رسوله او دغه پیغمبر اولئک هم دغه کسان هم الصادقون هم د اشتیادی په مسلمانی کې والذین وکسان تبوؤ چې قائم پاتې شي الدار په کور کې ول ایمان او په ایمان باندې من قبلهم الذين وړاندې يحبون بمن كي من هاجر اچا سره چې هجرت کړي وي الیهم دوی طرف ته ولا یجدون او دی انمومی فی صدورهم بخلو سینو کې حاجتن ستنګي مما اغنا اوتو چې ورکړي شي دي دوی ته ويؤثرون او دی غورکي علی انفسهم بخلو ځانونو باندې ولو کان بهم خصاصه اگر کوي په دوی باندې خصاصه لوګا او دا دوی باقاعده دغه صحابه کرام دا کردارو بیا یو حدیث کې واقعا راغلی د بخاری شریف حدیث کې چې ابو طلحه کرا ملمانه راغلل نو بیا پښتنه وکړه د کور ورنه ولایت ته ملمانه څه سما شته روټي هغه به دومره دا چې ماشومان بوشي نو بیا ته طریقه خو دلا چې بس ټیکته او ته ماشومان ودکا او به دیک باندې کا هغه ته دا وایا چې کلیرا روټي پکې او ماشومان ودکا او چې کله دا روټي و د روټي د یو کسوا نو دا بیا موږ تکیدا او چې کله روټي کېده نو به دا دیو ملکا نو چې دیو ملکې نو ملمور خوراک کوي نو هغه دما سوي چې زمو تر ناست ما نو کله چې زفرم دغه کیږي بنا ناغه خپل ځان باندې خپل بچو او خپل خځه باندې ترجیح ورکړه د مسلمان ته خدا کو یو واقعا صرف دغه رګي دا ټول د دې کردار د صحابه کرام هم د کرانګي چې هغه به ترجیح ورکوله او مسلمانان چې کله راغله د مکینا او بغي باندې تنګینه او مؤسسه کړي سوا د منافقینو نه ومن يقع او څوک چې اوساتلی شي ومن يقع څوک چې اوساتلی شي شح د حسنا نفسه یعنی دا غزان
فاولائک نفس چاچی اسات ځان خپل فاولائک بسمدغه کسان هم المفلحون هم دی کامیاب دي څوک چې بچ کی خپل ځان د بخلنا نو هغه کسان دي چې هغه لپاره کامیابی ده والذین اغا کسان جاءوا چراغ من بعدهم تدوین ورستو یقولون اغیوائی ربنا اے رب زمگا اغفر لنا بخنو کمگتا والاخواننا او زمگا ورونتا الذین اغا سبقونا چه مخی ترشوی دی بالایمان پا ایمان کے ولا تجعل او مجڑوا فی قلوبنا زمگا پزنونو کی غلن کنا للذین او خلق دپارا آمنو چه مومنان دی ربنا اے رب زمگا انکا بشکت رؤوف الرحیم ما فی کون کے مہربانی الم ترى ایتان دکتی دلی الالذین او کسانتا نافقو چه منافقت کردے یقولون اغیوائی لاخوانی مقبل ورونتا الذین اغورنا کفروا چه کافران دی من اهل الكتاب دائل کتابنا عبداللہ ابن عبیت اشارت اغب ویلی لئن اخرجتم کچیر تاسو اوستل شوی لنخرجن نمونگ بهم اوزو ماکم تاوسرا ولا نطیع او مونگ بنمنو فیکم پتاسو بارے کی احدن دهیچا ابدا ہمیشہ ہمیشہ ایچا خبرہ یعنی تاسو اوزی ما کتاسو اوزی مونگ بم تاسو سر اوزو او تاسو مبارے کی چاہت سے حکمی مونگ بمنونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اشارہ دا چکن اغا خبر بنمنو وَإِن قُوتِلْتُمْ كَچِرِدُ جَغَڑَوْشِي تاسو سرا یعنی کا جگڑا راغلے تاسو سرا لَنَنْصُرَنَّكُمْ نمونگا پا مددو کو تاسو سرا پا جگڑا کی یہودیان تبی ویلے واللہ والا تعالی یشہدو گواد ہے انہم بشکدوی لکاذبون دروغجن دی لئن اخرجو کچیردوی اوستلیشی لا یخرجونا اوبنزیدوی معهم دوی سرا دا منافقین ولئن قوتلوا کچیر دی سره جګړه وشي لا ينصرونهم جګړه بونه کی دوی سره په مدد کې ولئن او کچری ولئن نصروهم کچیر دوی مدد کی دا غي لا يولن نخامخا وبړي الادبات سټونا شاګانه ثم بیا لا ينصرون د دوی مدد بنشي کېده لانتم البته تاسو اشد سختی رهبتن پیرا کی فی صدورهم د دوی پسینو کی ان استاسو یرا سخت دا داغی پسینو کی من الله تعالی نا ذالک دا بانهم ذکر دی قوم انداسی قوم دے لا يفقهون چې نه پوهیږي لا یقاتلونکم دوی بجنگ نون کی تاسو سره جميعا اټول الا مگر فی قرم محسنه فکلو کی اغا کلی چې اغا قلابندی کلی د دنه او من وراء جدرین او یا ورستو د دیوالونو مخامخ راته نشي باسهم جګړه د دوی بینهم په خپل منځ کې شدید سخت ده تحسبهم تبګمان کوي په دوی جميعا چې کني یو دي وقلوبهم او زنه د دوی شتا دا بیل بیل دی په مخالفت کې دي ذالک دا بانهم ذکر چې دوی قوم انداس یو قوم ده لا یاقلون چې نه پوهیږي دا اوسم همدغه حالت ده موږ دا خیال ده چې دا يهوديان ولا او یا دا عیسایان دا پخپلو کې یو دي او یا دا صرف عیسایان پخپلو کې علاوه دا یو نه دي پخپلو کې تاسو دا ګمان کوئ دا پخپلو کې ډېر شدید مخالفت کوي پخپلو کې مذهبي مخالفت ډېر کما مثل الذين بشان دا کسانو من قبلهم چې دین وړاندې قریبا نږدې ذاقوا اغي اوسک وبال امرهم اغه انجام د خپل کار بینو قینقا ولهم او غوی د پاره عذاب الیم عذاب دردناک کمثل شیطان د دې مثال پشان شیطان دی ان یهودیانو د ملګرتي مثال هیڅ هر کلا قال چې وی ویلی دی شیطان للانسان انسان تا اکفر کفرک فلما به هر کلا کفر چې کافر شو دا انسان قال ان وی ویلی دی شیطان انی ذ بریء بیزار یما من کتانا انی بشکز اخاف یریګما الله د الانا رب العالمین چې رب د مخلوقاتو فکانا بیاشی عاقبتهما اخری انجام دې دواړو انهما چکنی د دواړه په فنار په اور کې وی اولی گمراه کی او بیا وایي چې ملګری نه یم نالاوی د دواړه په جهنم تزي نو دا غره د منافقین هم دي هغه د ککړل یهودیان چې کلمه ملګرتیا کوي او هغه دې دوکې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابله او درول نو چې وې درول هغه شکست په کړو د ملګرتیا ونه کړو ورسره خالدین فیها امیشبی باغی کی وذالک ومدکدا جزاء الظالمین بدل د ظالمانو یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو اتقوا الله ویریګید الله نا ولتنظر پکار دې چې ودی ګوري نفس یوکس ما هغه قدمت جوړان دي لګلی دي لغدن سبا د پارا الی اخرت د پارا
وتغدي محاسبه دیو کی احتساب دیو کی څومره ملي ګلی دی ته بس کوم الله سره واتقوا الله او يرغد الانا ان الله بشکل تعالی خبير خبر ده بما تعملون فغملون باندې چې تاسو کوي ولا تكونوا مکیږي تاسو کلذین پشان داو کسانو نسوا الله چغیر کړي ولا تعالی فانساهم نهیر کړ دوی انفسهم خپل ځانونه اولئک هم دغه کسان هم الفاسقون هم دینا فرمان دي لا يستوي اصحاب النار برابر ندی ملګری د اور او اصحاب الجنه او جنتیان اصحاب الجنه ملګری د جنت هم الفائزون هم دی بکامیابی لو کچری انزلنا موږ نازل کړي وې هاذا القرآن دا قرآن على جبل په یو غره باندې لرایته نتاب لیدل واغا خاشعا عاجزی کوونکې متصدعا ټوکړې ټوکړې کیدونکې من خشیت الله دا الله د یرینا وتلک الامثال ودا مثالون دی نضربها چې موږ بیانو دا للناس خلقو د پاره لعلهم چې دوی يتفکرون فکرو کې بده کې یعنی تاسو باندې نازل شوی دی پکاره چې تاسو تابعداري او فرما برداري لپاره د قران تیار شي هو الله الله دې الذي غزاد لا اله جنشتا معبود الا مگر هو اغنى علاوه بل معبود او بل کا اساس مددگار نشتا عالم الغیب اغا په دې په پټو شینو او شهادت او په ښکار شي زونو هو امغا الرحمن بخون کې الرحیم مهربان دی هو الله مغلا تعالی دی الذي غزات داغ لا اله شنشتا بل معبود الا مگر هو اغه الملك اغه بادشاہ دے مالک تے اختیارمند دے القدوس ډیر پاک دے السلام د ټول عیبونو نه پاک تے سلامتی خاوند دے المؤمن امن ور کون کې دے المهیمن نگہبان دے ساتون کې دے العزیز زورور دے الجبار زبردست دے غالب دے المتکبر او لوی دے تکبر کون کې دے او لوی وخاوند دے سبحان الله پاک دی الله تعالی عمد اغنا یشرکون چې دی شریک کوي هو الله ولا غذات الخالق چې پیدا کون کړي البارئ نوی یا لومبیزل پیدا کون کړي او بارئ یو شی پیدا کی او به جوړ کی او یا د جوړ دون مخ کې د هغه تصور پیدا کی المصور او هغه صورت ور کون کړي له الاسماء الحسنى ومغه د پارا نمونه دي خيستا يسبحوا تسبيح بیان ای له هغه د پارا ما هغه في السماوات چې پاس باندې کې دي والارض او پسمکه کې دي وهو العزيز الحكيم ومغه تعالی زورور دی او خوند حکمت ولده بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب